چې ورته وایي چې په تا جادو شوی دی فوراً یې مني یاره وایي ډېر ورځې وشوې دا ما دا خپې را باندې مړې دي اوس خپې خو په ما مړې دي ځکه چې په کرسۍ ناستو 3 ګنټو راسې اورې په دې ټولو باندې خپې مړې دي خبر مې دې پورې کوله چې دا جادو زمونږ عقل دا مني چې دا فوراً اثر کوي دا بیان هم اثر کوي خو که بیان ته مونږ په توجه سره کینو او د مولوي صاحب پټکای نه صحیح کو مولوي صاحب صادر نه صحیح کو مولوي صاحب یونیفارم ته نه ګورو بیا په مونږ باندې هم اثر کوي ما عزتمندو قرآن نزول مسلمانېږي خلک دنیا یو داسې کتاب نشته چې چا لیکلی وي او څوک یې ووایي او هغه ویلو سره د دې مصنف د دې لیکونکي د دې تالیف کوونکي دین اپناو کی دا یو واحد د قرآن معجزه ده چې قرآن څوک هم لولي قرآن کې څوک هم غور کوي نو بے ساخته هغه کلمه وایي او مسلمان شي سبحان الله ما عزتمندو ګیری نامی یو انګریز تیر شوی دی هغه ویزه اول قرآن کې غور کوم بیا به د مسلمانو مذهب د مسلمانو دین پسې نخرې کوم او یو کتاب به لیکم دا سپای مونږ ته غاپي په بل چا ته غاپي ټول سیستم یې خراب کړی دی والله بهرحال لږ ما ته وګورئ ما عزتمندو یو انګریز خبر درته کوم مونږ چېرته ګرځو زه دا وایم چې مونږ په قرآن کې غور وکړو قرآن کې الله مونږ ته څه بیان کړي دي قسم په خدای پرون مې یو عالم متعلق واورېدو عالمان ناست دي نوم یې نه علم زمونږ د دې علاقو دی خپل علم په بنیاد باندې مختلفو کیمیکل راغونډ کړل او له هغې نه دومره شانتې سرو ټوټه جوړه کړې او باقاعده یې چک کړه لیبارټرۍ کې څو لیبارټریو کې چک کړه وایي دا بالکل اوریجنل سره دي وایي دا څنګه زه دا وایم وګوره قارون تفاسیر اوچت کا قارون دا دومره خزانه چې په 80 اوښانو یو قول مطابق په 40 اوښانو باندې به د خزانو صرف چابۍ پرتې وي قارون د الله د تورات علم ورکړ او د خپل علم په بنیاد باندې د مختلف داتونه راغونډول او هغې نه به سره جوړول نو اوس هم داسې شته عالمان چې هغه خپل علم او خپل مختلف فنونو په ذریعه سره لکه زمونږ جابر ابن حیان وګوره ابن الحیثم وګوره څومره زمونږ علما چې تیر شوي ته وګوره هغوی په ساینس کې کوم مقام حاصل کړی دی قرآن ما عزتمندو تبیانا لکل شی د هر یو شیز بیان دی خو دې پاره به عقل غواړي او یک من علم را 10 من عقل باید یو من علم دې پاره به 10 من عقل غواړي نو دا ګیری انګریز ولګېدو قرآن کې د ریسرچ شروع کړلو لږ شانته وخت بعده چې د مسلمانو پسې نخره کوله اسلام خلاف د یو منصوبه تیاروله دا عیسائی دا ګیری چې دی یو عالم دین ته ورغی ورته وی ما ته کلمه ووایه او ما مسلمان هغه نه چا تپوس وکړو چې ته خو اسلام خلاف راوتی وې دا څنګه کلمه هغه وی د قرآن مجید صرف یو آیت کې چې ما غور وکړو زما الله رب کریم د عقل سره زړه ویښ کړو او د قرآن مجید په یو آیت سره زه مسلمان شو سبحان الله هغه آیت څنګه دی الله رب کریم قرآن کې فرمایي لږ توجه کوئ فرمایي فاوحى ربك الى النحل د شاتو کومه مچۍ چې وي دې ته نحل وایي الله فرمایي د تا رب د شاتو مچۍ ته الهام وکړو الهام څه ته وایي دلته لفظ د وحی دی خو د مراد وحی نه ده وحی خو صرف انبیاو ته کېږي زړه ته اچول الله د تا رب مچۍ ته د شاتو جوړونکې مچۍ ته الهام وکړو دې زړه ته دا خبره ور واچوله څه خبره الله فرمایي وی دا به کوي ان اتخذي من الجبال بیوتا ادا چې ته په غرو کې کورونه جوړوي ومن الشجر په ونو کې ومما یعرشون او چېرته په چتو کې چې تاسو اوسېږئ الته او سبا کوي الله رب کریم فرمای ثم کلی من کل الثمرات بیا هر قسمه میوجاتو نه به تخپل رس رخلې لکه دا ګل دی له دې نه به رخلې د هغې ونې نه به رخلې بیا به څه کوي
الله فرمای فسلکی سبل ربک ذللا، بیا به ته د خپل رب په نرمو نرمو لارو باندې ځې، نرمو نرمو لارو باندې به ځې. بیا به څه کوې؟ فرمای یخرج من بطونها شراب، د دې مچیو له خېټو نه راوځي مختلف قسمه رسونه، مختلف قسمه د څکلو شیزونه، مختلف الوانه فیه شفاء للناس، مختلف قسم هغه رس راوځي. ما طرف توجه کوي. او په دې کې خلکو د پاره الله فرمای ما شفاء ایښودې ده. فرمای ان فی ذلک لآیه، بېشکه ضرور په دې کې نښې دي لقوم یتفکرون، هغو خلکو لره څوک چې غور کوي. نو دا ګیري وای دا یو آیت د قرآن چې دی هغه زما د هدایت ذریعه جوړه شو. هغه څنګه وی وګورئ الله مچۍ دپاره 4 ټکي استعمال کړي دي. واورئ کم ټکي دي؟ اولنی ان اتخذي، ان اتخذي دا چې دی مونږ مؤنث ماده دپاره استعمالولو، ښځې دپاره دا لفظ استعمالو. دا یو. دویم بل کم دی؟ بل الله فرمای ثم کلی، بیا به ته خورې، بیا فسلکی، او څلورم چې دی یخرج من بطونها. نو دا 4 واړه الفاظ چې دي دا ماده پاره استعمالیږي. یو نروي یو ماده وي، دا ماده پاره استعمالیږي. نو دا وای دلته رب 4 الفاظ استعمال کړي دي ماده د پاره. زما ساينس چې نن دومره ترقی وکړه چې سپوږمۍ ته خلکو کتل، هغوی ته تر اوسه پورې پته نه وه. په 1837 کې 1837 کې ساينس ریسرچ وکړو، ساينس ته پته ولګېده چې دې کې هم 2 اجناس وي، یو نر وي پکې یو ماده وي پکې. او 1837 کې ساينس ته پته ولګېده چې څومره دا ګبین جوړولو عمل چې دی دا صرف ماده ښځه کوي، نر په دې کې څه کردار نشته، هغه هلته ناست وي. او قرآن نن ساينس په 1837 کې تجزیه کوي، تجربه کوي. او قرآن هغه زمانه جاهلیت وخت چې خلکو به لونه ژوندۍ خښولې، خلکو به زنا عامه کوله، خلکو به شراب عام څکل. په هغه زمانه کې قرآن خلکو ته بیان کړل چې په دې کې نر هم وي او په دې کې ماده هم وي، چې په دومره زمانه کې چې تاریخي دی قرآن دومره صفا بیان کوي. نو ما ته پته ولګېده چې دا دین هم صفا دین دی. نو ما بې ساخته په ژبه باندې کلمه راغه او زه مسلمان شوم. سبحان الله. یعنی په هغه زمانه کې چې هیڅ نو، نه مایکروسکوپ و، نه خوردبین و، نه دوربین و، هیڅ نو. په هغه زمانه کې الله رب کریم په خپل کلام کې صفا او فرمایل چې دا شاتو څومره عمل چې دی دا ماده کوي. او نن مونږ وایو ساينس ترقي وکړه. ساينس په 1837 کې دا تجربه وکړه چې په دې کې نر هم وي ماده هم وي. نو قربان شم الله رب کریم په خپل کلام کې ډېر شی مونږ دپاره نصیحتونه سره سره دنیاوي او اخروي فایدې ایښودې دي. خو ای کاش که زما مسلمان ورته راشي. مونږ عجم یو، عجم وایي چاړه ګونګیو ته، مونږ ګونګي یو. نزول قرآن شروع ده، قرآن نازلیږي. یوه ورځ کافران راغه صحابه کرامو ته وایي چونکې دا ستاسو دین خو ډېر غوره دین دی او دا ستاسو کلام ډېر غوره کلام دی، نو راوړئ داسې کلام چې زمونږ عربو کوم شاعران دي چې هغه رستو کی. نو په دې وخت کې تازه تازه په مکه مکرمه کې الله رب کریم دا صورت نازل کړو. توجه غواړم انا اعطیناک الکوثر، ای زما ښایسته محبوبه بېشکه مونږ تا ته کوثر د فوعل په وزن دی، تا ته مونږ خیر کثیر درکړو. په هر شیز کې مونږ تا ته 10 معنی امام رازی صاحب بیان کړي دي. خیر کثیر مو درکړو په هر شیز کې. علما به ستا په امت کې زیات وي، سیدان به ستا په امت کې زیات وي، او د دنیا کمال ترین خلق به د ستا په امت کې وي. دې لجته الله فرمای انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ای محبوبه ته خپل رب ته مونځ کوه، نحر قرباني کوه.
ان شانئک هو الابتر بشک د ستا دشمن چې دی هغه قاطع النسل دی. دا درې آیتونه صورت نازل شو، مسلمانو واخیستلو او عربو شعراو تر مخه دا تلاوت کړو. او زمونږ خو چونکې چاړاګان یو اجامیان خلکو مونږ خو دا درې آیتونه دي. کله چې د عربو شعراو دا درې آیتونه سوره کوثر وې، خانقابې په کونډۍ باندې چېرته به چې هغه زنجیر راچولو، هلته دا په یو کاغذ په سرمنې باندې ولیکل، ځوړندې کړل. 6 میاشتې دا آیتونه ځوړند ولاړ دي. 6 میاشتو بعد د عربو یو شاعر راځي، خانقابې طواف کوي. طواف کولو دوران کې په دې باندې نظر وکتلو، چې نظر یې ولګېدو، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. نو کویله یې واخیسته، کویله یې واخیستله او ښکته یې پسې ولیکلو ما هذا الکلام للبشر، دا کلام چې دی دا د چېرته انسان کلام نه دی. سبحان الله. دا یې پسې ولیکل. 6 میاشتې نورې تېرې شوې. 6 میاشتو بعد یو بل شاعر راغی او هغه چې طواف کولو دا یې وکتلو، را وګرځېدو، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. دا آیتونه وې. دینه بعد څلورمه کرښه ما هذا کلام للبشر، دا کلام د بشر نه دی. دی راغی قلم یې واخیستو، دی راغی کویله یې واخیسته، پسې ویې لیکلو ولکن هذا الکلام للبشر. دا درې خبرې چې دي، درې کلام، دا د انسان کلام نه دی، خو دا څلورم کلام چې دی دا د انسان کلام دی. ما عزتمندو قرآن یو داسې جامع بیان دی، قرآن یو داسې عظیم کتاب دی. مونږ صرف حفظ، ترجمه، ناظره او زیات زمونږ ماشومان چې توره وهي نو بیا ترجمه وکړي، نه. ما عزتمندو اولاد ته قرآن وښایه، خو داسې قرآن وښایه، داسې قرآن وښایه چې دی د قرآن مجید ناسخ آیتونه پیژني، منسوخ آیتونه پیژني، او دی د قرآن مجید په یو یو زبر په زیر باندې پوه شي او دنه امت ته فایده ورسیږي. دی ځان خبر کی، تا به قرآن نه ویلی، خو ستا اولاد چې دی، ستا اولاد چې قرآن ووایي، دا ستا دپاره د دنیا او د آخرت ذریعه ده. بجلی هم ما خیال لاړې، بس زه اجازت غواړم. الله رب کریم دې مونږ ته عمل توفیق نصیب کړي. یو مختصر غوندې نعت وایم، خو تاسو بیا را سره وایئ، ګورې داسې به نه کښېنئ. درود شریف وایئ صلی الله